دوه رایې وي. یوه رایه دا وه د بعضې شارحینو چې دا صیغه د تعجب ده، صیغه مفرد ده. ما اعظم ما افعل وزن د تعجب صیغه ده، شان فاعل ده. نو بعض شارحینو رایه دا وه چې دا صیغه د تعجب ده. نو قاضي په دې رد کړی چې ټیک ته تعجب خو صحیح ده، خپله باندې تعجب صحیح ده، ځکه تعجب مطلب دا ده چې ته حیران یې په عظمت شان دی الله کې. وجه د تحیر دا ده چې تا عقل احاطه نشي کولی د خدای عظمت شان باندې، ځکه عظمت شان غیر متناهی ده او عقل قوت متناهی ده. نو متناهی احاطه نشي کولی امور غیر متناهی، دا خو فی نفسی صحیح ده. خدا دا چې دې کې توهم د فساد شته دی، ځکه تعجب صیغه دا خو انشاء ده. انشاءات په اصل کې اخبارات دي. دا مطلب ده چې انشاء لپاره مستقل صيغه نه دی وضع، ځکه کثیر ډیر کلام چې استعمالېږي نو جمله خبری استعمالېږي، او جمله خبریه بیا مستعملېږي په انشاء کې. لہذا تعجب انشاء ده، او انشاءات په اصل کې اخبارات د خبریو والی صيغه هغه استعمالېږي په انشاء کې، لکه امر نهي وغیرہ استفهام. دا څومره چې دي دا اصل کې اخبارات دي، افعال دي کنه، فعل خو خبریت ده. ها خو دومره ده چې په انشاء کې استعمالېږي. او چې دا په اصل کې خبریه واخلې نو په دې کې به فساد و. تاسو ویلی و ځکه چې خبریه یې واخلې بیا خو دا جمله ده، جمله خبریه ده. جمله خبریه کې تراکیب ثلاثه و، تراکیب ثلاثه کې فساد د معنا و. سیبوی مذهب داو چې ما په معنا د الذي موصول سره ده، ځکه جمله خبریه ده کنه، اصل کې خبریه ده. دا ما په معنا د الذي موصول سره ده، اعظم شان او دای سیله ده. موصول سیله مبتدا ده، خبر محذوف ده. دا سي ترکیب ده. الذي اعظم شانه شيء عظيم، هغه ذات چې لوی شان ورده الله ته، هغه ډېر لوی شان د خدای عظمت شان غیر نه مستفاد شه، بل چا د عظمت شان ورده. دا جمله خبری ترکیب ده، دا خو عین فساد ده، ځکه د خدای پاک عظمت بل چا نه مستفاد ده. اخفش مذهب ده په دې خبریه کې مذهب ده چې دا جمله خبریه ده په دې ته وایي چې ما په معنا د شیء سره ده، نکره ده، ما موصوفه ده، شیء سره ده، التنوین تعظیم پاره ده. دا مبتدا ده، نکره مبتدا ګرځي کله چې تخصیص پکې وشي. دا ما په معنا د شیء سره ده، التنوین تعظیم پاره ده، تعظیم تخصیص ده. چې تخصیص ته نکره کې به ابتدایت صحیح، دا اعظم شانو دا خبر ده، دا سي د ترکیب. شیء عظیم اعظم شانو، لوی شاید اعظم شانو چې الله ته لوی شان ورده، بیا دا خو کفر ده، فساد ده. چې د خدای عظمت شان بل څه نه مستفاد. فراوی
په اصل خبریه کې خبرې کوي. اوس خو تعجب د تعجب کې ترکیب نشته، دا خو مفرد صيغه ده، او په اصل کې چونکې خبریه ده ځکه انشاءات په اصل کې اخبارات دي. دا د خبریو صيغه په انشاءاتو کې استعمالېږي. نو فرا وایي چې دا ما اسمي ده په معنا د ایو شی سره ده. دا اعظم شانو دا فعل استفهام ده، اما په معنا د ایو شی سره اسم استفهام مبتدا ده. اعظم شانه فعل استفهام دا کای مقام خبر ده، مبتدا سره خبر سوال استفهام، جواب استفهام محذوف ده. دا څه ده؟ ایو شین اعظم شانه، سائل سوال وکړ کوم یو شی ده اعظم شانه چې الله ته لوی شان ورده، دا سوال استفهام. جواب استفهام محذوف، شیء عظیم اعظم شانه، لوی شی ده چې الله ته لوی شان ورده. په د خدای عظمت شان غیر مستفاد شو، دا خو کفر ده. نو چې دا تعجب صيغه واخلې معظم شانو، نو تعجب خپل معنا صحیح ده. ځکه دا معنی ده ما اعظم شانو، څومره عجیب لوی د شان دی الله، ما قوه احاطه عقلی کې نه راځي لوجه د عدم تناهینا. د خدای عظمت شان غیر متناهی ده، اما عقل احاطه کې نه راځي. دا خو صحیح معنا ده. خدا دا چې چونکې انشاءات په اصل کې اخبارات هغه پر مستقلی صيغه نه دی وځه، ځکه خبریه ډېر استعمالېږي. نو هغه خبریه بیا په انشاء کې استعمالېږي. نو دا تعجب انشاء ده، انشاء په اصل کې خبریه ده. چې اصل خبریه ته نظر وکړي نو هغه کې درې ترکیب دي. یو ترکیب دی سیبوي، بل دی اخفش، بل دی فرا. ځکه خو جمله خبریه ده، نو په کې دا کې درې ترکیب دي. ایک فساد ده، اوس تعجب صيغه ته نقل ده. نو تعجب صيغه کې فساد نشته، او توهم الفساد خوشته پکې، ځکه منقول فرد منقولان هدا، دا په اصل کې خبریه ده منقولان هدا. اوس تعجب ده منقول ده، منقول فرد محکوم منقولان هدا، افر نزین انتقال کې اصل تا، نو تعجب نزین انتقال کې اصل خبریه ده. اصل خبریه کې خو فساد و تا وار ده، نو په تعجب صيغه کې فساد خو نشته، عدد ترکیب نشته، خو توهم الفساد باقی ده. توهم الفساد په حق واجب تعالی کې عین فساد ده، دیو جن تعجب صيغه محال ده. دا قاضی رد کړهو کول دی بازو چې بازو ویلو چې دا تعجب صيغه ده. ځکه تعجب صيغه کې توهم الفساد ده، یعنی توهم د دې خبره ده چې د خدای عظمت شان غیر نه مستفادي. وجه دا ده چې منقول فرد منقولان وي، افر نزین انتقال اصل تکي. نو د دې خبرو فساد، دا فساد کومه ترجمه وي د اخفش والے فرا والے سیبوي والے، دې توهم باقی ده. په صيغه د تعجب کې دې توهم باقی ده. توهم الفساد دا پشان د فسادي په حق ته واجب تعالی کې، دیو چې دا تعجب څخه غلطه ده. نو بیا قاضي باندې سوال چې صدا تعجب څخه نه ده، ځکه دې کې توهم الفساد ده، نو بیا دا څه شاده ده؟ دا معظم شانو. نو قاضي وایي چې دا کلام استفهامي ده.
دا کلام ده په استفهام کې استعمال څنګه کلام ده ځکه دا اعظم فعل ده کنه دا شان فاعل ده نو اعظم فعل په معنا د عظمت سره فعل ده شان فاعل ده ادمه په معنا همزه استفهام همزه استفهام په کلام داخل ده نو فدا کلام استفهامی شو اعظم شانو نو په قاضي اعتراض راغلی سره کته وای دا کلام استفهامی ده دا اعظم شانو فعل فاعل دی ادمه په معنا هم د استفهام سره ده او دا معنا ده اعظم شانو ای خدای شان لوی دا وکنه دا ډېر غټ فساد ده دې کې ډېر فساد پروت ده سره ایمان نه وځي ورسره ځکه چې وایي چې خدای شان لوی دا وکنه استفهام کوي یا څنګه ته قاضي داسې خبرې کوي چې بعضې خلکو باندې دې رد وکړي چې هغو تعجب صیغه ویلې وه او خپله په فساد قایل شوې ځکه ته وایې چې دا کلام استفهامي ده ما په معنا د همزه استفهام سره ده اعظم په معنا د عظمت سره ده شان فاعل ده اعظم شانو خدای پاک شان لوی ده او کنه دا هم کفر ده نو قاضي وایي چې دا استفهام په تعجب کې استعمال ده لوجه د علاقې د مجاز نه هغه علاقه دا د علاقه د مجاز لکه استفهام کې سائل علم نه ځکه دا استفهام کوي نو تعجب کې سړی علم نه کوي تعجب کې عقلی خاطر نشي کوي نو استفهام کې علم نه ځکه سائل سوال کوي تعجب کې علم نه ځکه قائل تعجب کوي عقلی خاطر نه دا علاقه التشبیه د دواړو منځ کې استفهام او تعجب کې علاقه د تشبیه ده تشبیه دغه ده چې دواړو کې علم نه استفهام کې سائل سوال کې علم نه تعجب کې علم نه نو د علاقه التشبیه وجه نه استفهام تعجب کې استعمال ده اوس دا معنا ده استفهام تعجب کې استعمال ده اعظم شانه ای څومره لوی ده دا څه معنی ده ای څومره لوی ده شان دی الله پاک چې ما عقلی خاطه کې ناراضي لوجه دې ادم تناهینا دا هروغه معنا ده استفهام په تعجب کې استعمال شو لوجه دې علاقه التشبیه نه دا معنا اعظم شانه ای څومره لوی ده شان دی الله سبحانه چې ما عقلی خاطه کې ناراضي لوجه دې ادم تناهینا دا خو د خدای عظمت شان ډېر لوی ذکر کړ د خدای سره لایق صفت ذکر کړ و سوال په قاضي راغلی ځکه استفهام تعجب کې استعمالیږي جواب دا چې او کنه استفهام تعجب کې استعمالیدای شي لوجه د علاقه التشبیه نه ځکه استفهام کې سائل علم نه تعجب کې سائل متعجب علم نه یو بل کې استعمال راځي لوجه د علاقه التشبیه نه نور مثالونه لري لکه مال لا ار الهدهد دا استفهام تعجب کې استعمال ده عجیبه خبره ده لا ار الهدهد تعجب کوي سليمان عليه السلام دا نه چې استفهام کوي ځکه د خپل عدم رؤیت استفهام چا نه کوي مال لا ار الهدهد خپل نه ویني چې نه ویني نو دا استفهام نه کوي د خپل عدم رؤیت د خپل نه لیدلو بلکې تعجب کوي چې عجیبه خبره ده چې اوس هدهد حاضر نه ده حالانکه ما حکومت لاندې ده او حاضر نه ده محکوم ته خدا نه ده جایز چې دا حاکم نه بغیر یو کار کوي نو ګوره دلته
مال یې استفهام د تعجب کې استعمال ده عجیبه خبره ده چې زه هدهد نه وینم نه چې دا استفهام کوي خپل عدم رؤیت استفهام چا نه سره نه کوي بل دا ټول محکوم دي کنه دا خدانه ادنا دي نو اعلی خو ادنا نه سوال نه کوي نو ګوره دلته استفهام ده تعجب کې استعمال دا سدام کلام دام استفهام ده قاضي وای تعجب کې استعمال ده اعظم شانو څومره لوی د شان دی الله چې ما عقل حتی کې نه راځي او سوال ده چې دا خو چې ترجیح نه رااله چې تعجب صيغه واخلې اکه خو فساد نه خو فساد دې توهم دې فسادو ځکه تعجب صيغه انشاء ده انشاءات په اصل کې اخبارات دي نو خبریه ته ذهن زی ځکه منقول فرد منقولان وي نو تعجب انشاء ده تعجب په اصل کې انشاءات په اصل کې اخبارات دي هغه اخبارات هغه اصل دي منقولان هو دي تعجب منقول ده منقول فرد منقولان وي فرد نه انتقال ذهن کې اصل تا ذکر توهم د فساد د پکې تعجب کې خپل فساد نشته ځکه تعجب خپل معنا خدای له خدای عظمت شان ما عقل حتی کې ناراضي غیر متناهي ده دا خدای الله کمال دي ذکر کمال ذکر کړ کوچو کې تعجب انسان انشاءات په اصل کې اخبارات دي منقول نزين منقولان ہوتا دي ځکه منقول فرد منقولانو ده منقولانو کې فساد ده چې جمله خبریه ده اخفش په مذهب فسادو سوي په مذهب فسادو فرا په مذهب فسادو توهم الفساد په تعجب صيغه کې ده ناس ته قاضي چې وای چې دا استفهام ده نو استفهام کې خپل فساد پروت ده خو ته وایي چې دا استفهام تعجب کې استعمال ده د کمال یلا ار الحدود ده دا استفهام ده تعجب کې استعمال ده دا سلام استفهام ده قاضي وایي کلام استفهامي ده دا یو کلام ده ما په معنا د حمزه استفهام سره ده او دا معنی ده اعظم شانو دا کلام استفهامي ده خو استفهام تعجب کې تاویل استعمال ده نو استفهام کې خو فساد وو خو چې دا تعجب کې استعمال شو تاسو توهم د فساد خو دې کې هم راغی چې دا استفهام ده دا غوښنه فساد ده بیا ته وایي استفهام تعجب کې استعمال ده نو ځکه چې منقول ده هغه استفهام تعجب کې استعمال ده لکمال یلا ار الحدود کې استفهام تعجب کې استعمال ده دلته استفهام تعجب کې استعمال ده نو تعجب معنی غروغه ده چې څومره عجیب لوی د شان دی الله خو توهم الفساد شته پکې ځکه چې استفهام تعجب کې استعمال ده نو تعجب نه زین انتقال کې استفهام ده استفهام ته فساد ده نو په تعجب کې اگر کې استعمال ده ټیک ده په توهم د فساد پکې شته دي نو قاضي تاول کې توهم د فساد ده اڅوک چې صيغه د تعجب وایي بیا تعجب صيغه په اصل کې خبریه ده خبریه کې فساد ده نو تعجب کې توهم الفساد ده نو چې دا بعض ویل چې تعجب صيغه ده هغه کې توهم الفساد ده اته چې وایي کلام استفهامي ده خو تعجب کې استعمال ده او تاول کې توهم الفساد ده ځکه اگر که تعجب کې استعمال ده تعجب نظیر انتقال استفهام ته کوي کنه چې اصل کې دا کلام استفهامي ده استفهام خو شک پاره بیا خو تا کلام لپاره ترجیح نشته په کلام دی بعض شارحین جواب دا چشته دی په کلام دی بعض شارحینو کې چې دا صيغه د تعجب وایي تعجب په اصل کې خبریه ده خبریه کې فساد ده هغه فساد ادي الله ذات تراجه ده
یعنی چې دا تعجب څخه واخله که بعضې چې وایي موږ وایي چې تعجب په اصل کې خبریه ده خبریه کې فساد ده هغه فساد الله ذات ته راجع ده ځکه اخفش څه وایي سیبوی څه وایي چې ما الذي موصول ده الذي اعظم شانه شیء عظیم هغه ذات چې الله ته لوی شان ورته لوی شی ده دا ګوره الله ته فساد راجع ده اخفش وایي فساد ده اخفش کوم ترکیب ده هغه کې فساد ده چې شیء عظیم اعظم شانه یو لوی شی ده چې الله ته لوی شان ورده دا بیا فساد ده چې دا د الله ذات ته راجع ده فرع کلام کیا فساد ده الله ذات ته راجع ده ما اعظم شانو ایو شیء اعظم شانو کوم یو شی چې الله ته لوی شان ورده جواب شیء عظیم بیا فساد الله ذات ته راجع شو نو که صيغه د تعجب وایي لکه بعض شارحین وایي نو تعجب په اصل کې اخبارات دي اخباراتو کې فساد دا خو فساد دی الله ذات ته راجع ده چې د خدای عظمت بل چا نه مستفاد ګرځي چې دا کلام استفهامي وایي بیا کلام استفهامي استفهام په تعجب کې استعمال ده دلته فساد بنده ته راجع ده ځکه چې دا کلام استفهامي وایي اعظم شانو ای خدای شان لوی ده کنه نو تا شک وکړه شک بنده ته راجع ده شک کفر ده خدا خو بنده ته راجع بیا ته وایي چې دا استفهام تا تعجب کې استعمال ده یو نه په بل کې استعمال ده تشبیه له وجنه لکه استفهام کې سائل علم نه تعجب کې سائل علم نه نو دا استفهام تعجب کې استعمال آیا څومره لوی ده شان دی الله چې ما عقلي خاطه کې نه راځي دلته فساد شته د توهم د فساد ځکه چې استفهام تعجب کې استعمال ده اوس خو فساد نشته خو استفهام اصل کې خو استفهام و استفهام خو شک پر راځي نو په تعجب کې توهم د فساد رااله استفهام ته ذهن لاړه خو استفهام کې خو شک ته کنا فساد شک خو بنده ته راځي ده هغه د الله ذات ته نه راځي چې تعجب صيغه واخلي لکه بعض شارحین وایي نو بیا موږ وایو چې تعجب صيغه کې توهم د فساد ده د الله ذات ته راځي ده ځکه تعجب اصل کې اخبار دي اخباراتو کې درې ترکیبه دي درې وړه ترکیبه غلط دي ځکه درې وړه ترکیبو کې د خدای عظمت بل چا نه مستفاد ګرځي نو په تعجب صيغه کې توهم د فساد ده خدا الله ذات ته راځي ده د الله ذات عظمت بل چا نه مستفاد ګرځي اصلا کلام استفهامي واخلې لکه قاضي وایي استفهام شک پر ده بیا تعجب کې استعمال ده آیا څومره لوی ده شان دی الله اوس خو صحیح معنی ده خو تعجب نه توهم زی استفهام ته ذهن استفهام ته زی استفهام کې فساد خو شک و شک بنده ته راځي ده دی الله ذات ته نه راځي دې له وجه نه قاضي خبره صحیح ده چې دا استفهام ده خو تعجب کې استعمال ده ځکه دوه مصیبتو کې چې مبتلا شي نو سره په آسان عمل کې نو آسان دا ده چې هغه توهم د فساد بنده ته راځي چې هغه دا چې دا کلام استفهامي واخلې استفهام تعجب کې استعمال ده تعجب نه ذهن دی استفهام ته استفهام کې شک ته نو توهم د فساد بنده ته راځي شک خو بنده کوي چې تعجب صيغه واخلې او اصل کې اخبارات دي اخباراتو کې به فساد دی الله ذات ته راځي ده نو الته توهم الفساد په تعجب صيغه کې الله ذات ته راځي ده دیو جنا قاضي ولا رائے اولاد چې دا کلام استفهامي ده تعجب کې استعمال ده ټیک ته استفهام شک پرې توهم د فساد ستپ کې تعجب کې ځکه ځین استفهام ته دي خدا خو شک ته شک بنده ته راځي ده نه چې الله ذات ته راځي دیو جنا کلام استفهامي اولاد د دې نه چې دا صيغه تعجب واخلي او بیا په کې توهم د فسادي ځکه تعجب په اصل کې اخبارات دي اخباراتو کې فساد ده نو په تعجب کې توهم د فساد ده خدای الله ذات ته راځي
او سوال دا چې دوه جملې وي متتالی التناسبی پکې مناسبتی پکې لکه دلته سبحانه د الله صفات سلبي دي ما اعظم شانو څومره عجیب لوی د شان صفات وجودي دي الله چې ما عقل حتی کې نه راځي دا د الله صفات ثبوتی دي سبحانه کی صفات سلبی ما اعظم شانو کی صفات وجودی دا جملتین دواړو کې مناسبت ده یو قائل کلام ده ا دې یو قائل کلام جمل متعدده چې یو قائل وای او مناسبت پکې اکه خاطب پکاري نو ماتین عطف ولې نه وکړي ځکه مبنا د عطف دا چې څنګه مناسبتي معطوف معطوف علیه چې مغایرتي دلته هم داسې ده ځکه سبحانه صفات سلبي دي معظم شان صفات ثبوتی دي مغایرت خوشته پکې او مناسبت هم شته پکې ځکه یو قائل ویلي دي ادوړه دی الله صفات دي نو مناسبت هم پکې شته نو به هو بیا ته پکار وکړ جواب دا ده چې نه داسې نه ده ځکه ما اعظم شانو کې دوه اعتبار دي یا جمله مستانفه وا جواب سوال دی سائل نه سائل سوال کړو چې سبحانه تعالی پاکي بیان کړه الله نه د عیبونه کټ کړ او الله ته د صفات سلبي ثابت کړ خدای وکړ خو فهل له صفات ثبوتيه صفات ثبوتيه الله لرشتا ولې نشته ما اعظم شانو څومره عجیب لوی د شان صفات وجود دي الله غیر متناهي دي شتا خوشتا خو غیر متناهي دي دا جمله د ما اعظم شانو جمله مستانفه ده جواب سوال مقدر نه چې دا ما اعظم شانو جمله مستانفه نو سبحانه مکمل منقطع شو چې کدا ځانته جمله مستانفه ده سبحانه ځانته ده دو منقطع خبرې چې جدا جدا او خو عطف نه عطف مناسبت غواړي دلته ما اعظم شانو جمله مستانفه ده جواب د سوال د سائل نه سائل سوال وکړه چې تعالی پر صفات سلبي ذکر کړ الله صفات ثبوتيه جواب وکړه چې واستکنه ما اعظم شانو عجیب له شان صفات وجود دي الله دومره عجیب له دي چې ما کړی حتی کې نه راځي غیر متناهي چونکه جواب د سوال لا سبحانه منقطع ده ځکه هو بیا ته فن راو یا حال د ما قبلنا لکه مخکې مو ویلو چې ما اعظم شانو دا حال د هو ضمیر نه پاک دا الله پهلا کون دی الله کې حال معنا ور سره دا هم ده حال معنا صفت سبحانه پاک ته الله هر عیبنا حال کونی ان ور سره دا هم ده چې ما اعظم شانو څومره عجیب لوی ده شان صفات وجودی دی الله پاک غیر متناهي نو حال څه کنه ما قبل حال عامل دی زلال دا حکم واحده لري دا خو یو جمله ای جمله په موسط کې عطف نه راځي ځکه واویات ته نه دی ویل نو که حال کیا ہے بیا خو قید دی ما قبل الله سبحانه پر قید ده یو جمله ده ای جمله په وسط کې واویات نه راځي اګه جمله مستانفه وای بیا خو ځان ته جمله ده جواب د سوال مقدر ده مستقله جمله ده سبحانه منقطع ده جدا ده تینا بیا واویات نه راځي دیو جو واویات نه ویلای لا یحد